دا کال یعنی په 2026 کې به 10 لکه مسلمانان په سعودي عرب کې د حج فریضه ادا کوي. 10 لکه مسلمانان دا یو ډیر غټ اماونټ دی، یو ډیر غټ تعداد دی. دین علاوه تیر شوي 15 کالو کې څومره مسلمانانو د حج فریضه ادا کړې ده. په کال 2021 کې 2022 2023 2024 2025 کې څومره مسلمانانو حج کړو دا غي تعداد در سره هم شریکوم. او دا ځل د 10 لکه کسانو ارینجمنٹ انتظامات د سعودي عرب حکومت مکمل کړي دي چې 10 لکه کسان به دا ځل حج کوي. 10 لکه کسانو د پاره غي انتظامات ورکړي دي، 10 لکه کسانو د پاره غي انتظامات کړي وي. اوس دا انتظامات څنګه کیږي؟ دومره غټ تعداد کې حجیان صاحبان کنټرول کول، اغیلا خوراک ورکول، اغیلا اکاموډیشن ورکول، اغی صحیح سلامت د حج د فریضه په ادا کول، دا د سعودي عرب د حج منسټری، حج او عمره منسټری کار دی. د پاره د کوم سیستم استعمالي، کوم ټیکنالوژي استعمالي، په کوم کیمرو باندې د ابزرویشنز کوي، سکیورټي اهلکار سمروي، ډاکټر حضرات، مطلب مکمل سیستم کنټرول کولو د پاره د سمرا کسان ځان سره ساتلی دي. حج او عمره منسټری چې کومه د سعودي عرب نو ډیر اهم ډیر کول معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. کال 2026 کې به 10 لکه کسان 10 لکه مسلمانان حج کوي. د 10 لکه مسلمانانو بندوبست شوی دی. دین مخکې په کال 2021 کې یعنی په 2024 کې د کرونا وایرس په وجه باندې صرف 58745 کسانو حج کړو. 58000 ډیر کم تعداد دی، چرته 10 لکه کسان او چرته 58000 کسان. نو په 2021 کې د کرونا وایرس په وجه باندې په ډیرو ملکونو باندې بندیز او سفر باندې وي. صرف د سعودي عرب چې کم خلکو هغه حج ادا کړو چې 58745 کسانو د حج فریضه په 2021 کې ادا کړې و. په 2022 کې بیا 9,26,000 کسانو د حج فریضه ادا کړې و. 9,26,000 هم ډیر کم تعداد دی. 2022 کې هم د کرونا وایرس لږ ډیر خطراتو د هغې په وجه باندې بیا تعداد لږ سیوا شوی خو فل تعداد نو جی. په 2023 کې بیا 18,45,000 کسانو د حج فریضه ادا کړې وه. 18,45,045 کسانو 18 لاک. بیا په 2024 کې 18,33,164 کسانو حج کړو او په کال 2025 کې 16,73,230 کسانو د حج فریضه ادا کړې وه. او دا کال 2026 دی. نو دا ځلې د حج چې کم حجیان صاحبان دي د 10 لکه حجیانو صاحبانو بندوبست چې کم دی منسټری آف حج و عمره سروس چې کم دی د سعودي عرب هغه د دې بندوبست کړو جی. خدینه علاوه اوس د دومره 10 لکه کسانو د دغه چې کم منسټری آف حج ان عمره ده دا د څنګه کنټرول کوي، لکه د کم سیستم باندې د کنټرول کوي. لکه 10 لکه کسان کنټرول کول د کې خزي د کې سړی د کې چاړاګان د کې مازوره د کې هر زبان ویلو والا د کې د هر ملک سره تعلق لرونکي د له اوټلې ارینج کول، د له اکاموډیشن ورکول، د له بسز ارینج کول. لکه اکثر به تاسو کتلی وي چې عمرې ته څوک ځینو هغه خپل هغه چې کم څوک عمرې ته لګي دا سوی ولا ایجنټ ته وایي چې مالا جوخت ټوټل راکا. نو عمره کې خو حج نه وي جوخت ټوټل خالی وي نو جوخت ټوټل ولا ورکی. خو په حج کې خو 10 لکه کسان زی نو دې کې داسې خلک هم وي چې هغه د حرم شریف نه والی 4-5 کیلومتر لري اوسېږي. د حرم شریف نه 4-5 کیلومتر لري فاصله کې اوسېږي. نو د هغې دپاره بیا د بسونو ارینجمنټ چې کوم وي هغه هم بیا منسټري آف حج اینډ عمره کوي. د حج او عمرې چې کومه منسټري ده هغه بیا د حجونو د شیلټر بسونو د کوسټرو د دې بندوبست چې کوم دی بیا هغه کوي د حجیانو صاحبانو دپاره، ځکه په کیلومترو لري چې کوم دی حجیان صاحبان پراته وي جی. او بیا د دومره کسان کنټرول کول د بګدړ نه بچ کېدو دپاره، یعنی دې کې داسې رس جوړ شي چې یو کس پکې درز وخوړو نو هغه پاسېدول هم سم نشي. د خلکو خپو کې وفات شي، د خلکو خپو کې قدمونه پې د خلکو راشي. لکه که ادرېږي تم راغورځېږي، که شرلاس ورکې نو تم راغورځېږي درس پکې خوري. نو په دې وجه باندې دا سفر چې کوم وي کنټینیو روان وي. نو دغه بګ دوړ نه بچ کېدو دپاره دغلته سکیورټي فورسز ولاړ وي. او دغه بګ دړ نه بچ کېدو دپاره اوس خو تاسو له پته ده د AI زمانه ده، دنیا ترقي کړې ده. نو AI کیمراز لګېدلي دي، مشینان لګېدلي دي، باقاعده ډېر غټ سیستم چې کوم دی د سعودي عرب حج اینډ عمره منسټري کړی. خیر چې کوم غټ سیستم دی هغې طرف له راځو خو هغې نه مخکې
پلارو کې گاڑی ولاړ وي جی واړه واړه کوسټر یا وړې وړې فلونکو چې ولاړ او په هغې په عربۍ کې لیکل شوي وي کچرې د چا نه وټل ایر شو لاره ته هیره شوه نو هغه ګاډي له به ځان رسوي او ګاډي له به خپل د وټل نوم ښیي او ګاډي والا به خپل وټل ته رسوي ځای په ځای په لارو کوڅو کې ګاډي ولاړ وي باقاعده دې نه علاوه که څوک روک شوي وي د هغوی دپاره هم ځای په ځای ګاډي ولاړ دي که اوس یو کس روک دی اب ورشي هغوی سره به کښېني له به خپل بارکوډ یې ورکړي وي بارکوډ یې اب خپل بارکوډ سکین کړي هلته هغوی بیا سکین کړي هغوی له به پته ولګي چې دا خو فلانی کس دی د فلاني ملک دی او د سره په ګروپ کې دا کسان هم راغلي دي صرف دی یوازې نه دی راغلی د سره پلار دی د سره مور ده د سره خور ده نو بیا هغوی سره کانټیکټ نمبر هم وي او دا پکې هم لیکلی شوي وي چې دی په فلاني هوټل کې اوسېږي نو هغوی یې بیا هغه روک شوی سړی او روک شوې ښځه هغوی کنسرن هوټلو ته هم رسوي لکه دومره زبردست سیسټم حج او عمره منسټري چې کومه ده د سعودي عرب د حجیانو صاحبانو له ورکوي خیر اوس دی څه کوي حج اینڈ عمره منسټري چې کومه ده دی دا 10 لکه کسان څنګه منیج کوي نو دی په کم کم سیزونو باندې فوکس کړي کراود کنټرول کول او د هغې حفاظت کول هجوم کنټرول کول هلته اوس داسې کیمرې لګېدلې وي چې کوم ځای کې رش نو کیمره کې وښیي چې دې ځای کې اوس دومره کسان دي تعداد پکې باقاعده ښیي چې دلته 200 کسان دي رش جوړ کړی دی او هغې نه باقاعده سرکل تاویږي او هلته په سیسټم دی له کمپیوټر له کسان ناست دی له باقاعده سیګنل ورکوي چې دلته رش شو نو کمپیوټر له چې کوم سړی ناست وي هغه هلته هغه له پته چې دغه ځای کې د فلاني پولیس د فلاني سکیورټي ډیوټي ده هغه واکي ټاکي روچت کې ووایي والله چې لکه رستا ایریا کې په فلاني روډ باندې رش دی او هلته ورشه رش کنټرول که لاره بنده که مزید خلک مه راپرېږده روډ صفا که نو بیا هغه لاړ شي لاره بنده کړي تر څو رش نه ختم تر هغې شاله کسان نه راپرېږدي چې رش ختم شي بیا پې نور کسان په هغه لاره راپرېږدي لکه دومره زبردست طریقې سره دې نه علاوه ترانسپورټ بندوبست کول دا هم د حج او د عمرې د منسټرۍ کار دی ترانسپورټ بندوبست سی ترانسپورټ کې بسز راځي ټرینز راځي یا ټریفک کنټرول چې کوم وي هغه هم د دی کار دی د منسټري اف حج اینډ عمره دې نه علاوه هیلث کیر اینډ ایمرجنسي سروسز یو کس ته په سر درد دی یو کس ته طبیعت خراب شو زړه خراب شو نو هلته ځای په ځای هیلث کیر یونټس لګېدلي دي ګاډو کې وي موبایل هیلث کیر ولا ویلی شي موبایل هاسپټل ولا ویلی کېږي چې په روډونو ګرځي په 50 چل وي یا خې اوبه ورکول زړه خرابېدل نه یې ډایرکټ ټریټمنټ کوي یا ایمرجنسي څوک راپرېوځي هارت اټیک ولا راشي یا هیټ سټروک په وجه باندې څوک راپرېوځي نو ځای په ځای ګاډي وي ډایرکټ اوچتوي حفاظت یې کوي ایمرجنسي تباره هغوی ولاړ وي دې نه علاوه فوډ خوراک ورکول اوبه ورکول او د هغوی د اکاموډیشن بندوبست کول د 10 لکه کسانو ته خوراک ورکول هغوی اکاموډیټ کول او هغوی له اوبه ورکول دا هم د حج وین عمره منسټرۍ کار وي د سکولو اوبه خو پرېږده په روډونو باندې ځای په ځای دا کارکون ولاړ وي او د ګرمۍ په وجه باندې پیپ ورسره وي د فوارې غوندې اوبه په دې حجیانو صاحبانو ورولي ځکه تک سور نور یو د سعودي عرب ګرمي خو تاسو له پته ده دې نه علاوه سکیورټي اینډ پرمیټس هم چیک کوي سکیورټي ولاړ وي ګوري چې دا سړی په غلا خو حج له نه دی راغلی لکه په مختلف ځایونو باندې له چې کوم بارکوډ ورکړل شوي هغه سکین کېږي هغه سکین کېدو سره ډایرکټ پته لګي چې دا پغلا دی یا دا اتنټیک جنون سړی دی حج ته په صحیح طریقه باندې راغلی دې نه علاوه ډیجیټل ایپس دي هلته د هغې انسټالولو باندې هم د حجیانو صاحبانو کنټرول کېږي او اے آی منیټرنګ سیسټم دی حج سعودي عرب دپاره د سعودي عرب 2026 حج دپاره نور څه ډیپلومیشن شوی دی نو 52,000 چې کوم دی هیلث کیر ورکرز دی 52,000 پلس هیلث کیر د خلکو د صحت خیال ساتلو د پاره ایمرجنسي په صورت کې هغوی له فرست ایډ ټریټمنټ ورکولو د پاره 52,000 پلس هیلث کیر ورکرز دی هلته دې نه علاوه 20,000 پلس جی پی ایس ټریک بسونه دي 20,000 نه زیات بسونه ارینج شوي دي جی حج وین عمره سروسز 20,000 نه زیات بسونه د حجیانو صاحبانو سہولت د پاره ارته ارینج کړي دي دې نه علاوه اے آی بیس کراود منیټرنګ سیسټم تاسو له ما وختي مثال درنه کو چې کوم ځای کې کراود وي نو هلته اے آی داسې کیمره لګېدلې وي چې خپله نشاندهي وکړي چې فلاني ځای کې کراود دی فلاني ځای کې هجوم دی او دغه هجوم ختمول پکار دي دې نه علاوه فل 5G کوریج دی د هولي سایټس چې کوم دي لکه مکه منا عرفات د دې دریو ځایونو لایو کوریج هم کېږي 5G ښه HD کوریج هم کېږي دې نه علاوه سعودي اتھارټیز چې کوم دي هغوی هم هلته سمارټ کیمراز استعمال کوي ریل ټایم کراود ټریکینګ هم هلته ټریک کېږي چې فلاني ځای کې اوس څومره کسان دي په مطاف ایریا کې اوس څومره کسان لګیا دي طواف کوي
لکه دا هم ټریک کیږي دا مطاف ایریا نه دا کم ځای کې چې خانه کعبه راښکته چې کم بیسمنټ ته دا کم ځای کې چې خلک طواف کوي دی له مطاف ایریا ویل کیږي بیا خو څه چتونو کې خلک طواف کوي چې ښکته رش ډیر شي کنه خو دا ښکته چې کم صحن دی خانه کعبې سره چار چاپیره دی له مطاف ویل کیږي نو د مطاف ایریا کې دی داسې کیمرې لګولې دي چې هغه کیمره باقاعده کسان هم شماري هغه کیمره باندې دی له پته لګي چې دا وخت په مطاف ایریا کې څومره کسان لګیا دي طواف کوي باقاعده پته ولا لګي چې پته ولا لګي اوس دا کسان زیات شو نو دای بیا چې څومره لارې د مطاف ایریا ته ورکو شوي دي یا په بیسمنټ کې راغلي دي نو هغه لارې دای بند کی د تلو لارې کولوي او د وردن کېدو لارې بند کی یعنی خلک ته اوزي خو دنه نور نه ورځي ځکه رش سی واشي نو دا هر څه دای پسه کوي په ریل ټایم کراود ټریکینګ او په سمارټ کیمراز باندې کوي دینه علاوه الکترونکس پرمټس دي مخکې بداسه چلو چې مینولی به د حج صاحب چیکینګ کېدو چې آیا دا په لیګل راغلی که الیګل پاسپورټ به کتو ویزا به کته ټیکټ به کتو اوس چې څوک حج ته ځي نو هلته یو بارکوډ سرټیفیکیټ غونته یې ورکړل کېږي چې په هغې بارکوډ وي نو چې په کم حجي باندې شک راشي چې دا خو غیر قانوني دی بس هغې سره خپل سیسټم یې بس صرف بارکوډ سکین کې هغه له پوره ډیټیل راشي چې دا خو فلانې نوم یې دی په فلاني تاریخ په فلاني ایرپورټ باندې راکو شوی دی او په لیګل طریقه حج ته راغلی دی نو یې له پوره ډیټیل راشي کو سعودي عرب کې څوک یو هغلته مطلب جاب کوي او هغه په لیګل طریقه باندې تللی وي نو چې د هغه بارکوډ څنګه سکین کړي هغه وایي دا فلانې کس دی او د فلانۍ کمپنۍ سره کار کوي او دی په لیګل طریقه باندې حج ته راغلی دی په لیګل طریقه باندې دا حج کوي الیګل طریقه باندې سعودي عرب حکام مخکې اعلان کړو که څوک غیر قانوني حج کوي او گیر شو نو 50,000 ریال جرمانه پکې خو دی او 100 کاله کې دم پکې خو دی یعنی اوس ګور هغه بندوبست د 100 لک کسانو کړی دی او 1 لک کسان پکې غیر قانوني ورغل نو دا 1 لک کسان زیول بیا غواړي کنه ای سره بندوبست د 100 لک کسانو دی 1 لک پکې غیر قانوني ورغل 20 لک شو نو 20 لک بیا ایکسترا بورډ شو او دغه 20 لک په وجه باندې بیا غي مطلب سیستم ګډ وډ شي دا غینا نو دا بیا مختلف حادثاتو کې کنورټ کېدې شي دینه بیا مختلف حادثات جوړېدې شي مختلف حادثات واقع په زور کېدې شي نو په دې وجه باندې الیګل حج کول ګوره یو خو ناجایزه ده او بل هغې په سزا هم کې ښودې ده خدینه علاوه command and control centers working 24 hours a day and 7 days a week لکه command or control centers دا کم هر څه چې کنټرول کوي کمانډ ورکول یا سکیورټي اهلکار چې ځای په ځای کم ولاړ وي دا 24 غنټې د دای ډیوټي وي او اور ورځې د هفتې د دای ډیوټي وي نه دای 24 غنټې الته د عوامو خدمت د پاره ولاړ وي جی نو ډیر ښکلی سیستم د سعودي عرب حج او عمره منسټري کړی دی د حجاج صاحبانو ته فیسلیټیټ کول او هغه له ښه فیسلیټي ورکول هغه اکاموډیټ کول هغه له فود ورکول هغه ته مطلب هر قسم سہولت ورکولو د پاره هغه ډیر ښه بندوبست کړی وي لنی دا خو دې کې خو ما څه خبرې ونه کې دې کې داسې هم شته چې یعنی اوس الکتریکل انجینران پکې هم ولاړ وي سپیکرو د پاره هم کسان ولاړ وي ګوره د دې سپیکر اواز کم کم زی پورې راسي دا سپیکر کم کم زی پورې وي دغه سپیکر چې خراب شي په سکندونو کې بدلیږي دلته دای داسې سیستم کړی وي دا سپیکر ټول دای له په سیستم ښکاری دې سپیکرو له خپل نوم ورکړي وي C1 C2 C3 D1 D3 D4 هر کوڅه کې هر لاره کې چې کوم سپیکر خپل نوم ورکړي او C150 سپیکر خراب شو دای له په سیستم وي C150 سپیکر کې مسله ده دلته الکتریکل انجینیر چې کم میډیا انجینیر وی روان شي C150 سپیکر زر تر زر ریپیر کی یی بدل کی بل سپیکر ورواچي لکه دومره کویک سیستم دومره کویک چې دای کم ځای کې ایرر وي کم ځای کې غلطي وي کم ځای کې ټیکنیکل فالټ وي دای له په سکند کې پته لګي چې فلانی ځای کې فلانی لاره کې فلانی نمبر سپیکر دی فلانی ځای کې فلانی نمبر لاره کې فلانی نمبر لایټ ته خراب شوی دی په سکندونو کې ښه ایون د صفای والا چې کم سیستم وي د صفای سیستم نواله تر غټ نه غټ سیستم پورې ایون وخت می یو ویډیو کته چې پای کې د هلیکاپټر په ذریعہ باندې حجاج صاحبان قتل کېدل هلیکاپټر مختلف په هوا کې ګرځیدل سکیورټي پرووایډ کول یا هغه فیسیلیټیټ کول دې کې صرف هلیکاپټر صرف د سکیورټي نه دې کې داسې هلیکاپټر هم وي چې هغه مطلب د ډاکټرانو هلیکاپټر وي چې هغه اوس رش کې او کس باندې چلو شو نه هلیکاپټر باندې اوچت کېو دوی ځکه لاره بندې ګاړې ورتلې شي نه
پلار هغه بوتلې شي نه نو سکیورټي په ایمرجنسي کې په هلیکاپټر کې هاسپټل ته زر تزر ورسوي لکه دومره ښکلی بندوبست حاجیانو صاحبانو له د منسټري اف حج اینډ عمره سروس نه پرووایډ کیږي جی خیر دې کې ما څه دا کم معلومات را جمع کړو دا مې سره شریک کړل دې نه علاوه د دنیا خبرې دي چې په یو ټاپک باندې په یو خبره باندې په یو سټاف باندې ته خبره کړو دا ویډیو په ګنټو کې نه ختميږي خیر دا شارټ انفارمیشن د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام